نو دغه خو مسله د زهار شوله چې دی به 2 میاشتې مسلسل به دی روجې به نیسي. نو که فرض کا روجې د ونیولې 2 میاشتې مسلسل او یا دغه نه روټۍ مسکینانو ته ورکړله او که فرض که دغه هم نه نو یو غلام به څه کي غلام به ازادوي. خو مخکې ما ووي چې قاضي وقت او چې کوم مفتی صاحب دی نو مفتی صاحب په دغه ټایم کې فتوا د په دې معنی ورکړي چې سړي ته دې وګوري د هغې مطابق ته فتوا ورکړي. که فرض کې یو مالدار سړی دی نو هغه ته د شپېتو مسکینانو ته د خوراک ورکولو نه وایي بلکې هغه ته دې 2 میاشتې د روجې وایي ځکه چې هغه ته خو د شپېتو مسکینانو روټۍ ورکول څه ګران او څه مشکل نه دي. همدغه رنګې یو مسله پکې دا هم ده چې یو زنانه په خپل ماشوم باندې راواوړي او ماشوم څه کي هغه مړ کړي وفات شي. نو په دې صورت کې به هم دا زنانه به 2 میاشتې مسلسل پرله پسې به روجې نیسي دې ته قتل خطا ویل کېږي. اوس په دې کې هغه ایام چې زنانو پای کې ماهواري او بیماري نو هغه ورځې به ترې کټ کړلی شي چې کوم ورځ کې دا بیماري راځي په دې کې به روجې نه نیسي. خو چې کله دا ختمیږي نو فوراً به دا دوباره بیا به څه کوي روجې به بیا شروع کوي. نو په دې طریقې باندې به هم د خپل 2 میاشتې روجې به پوره کوي. به یو روجه هم فرض که بغیر څه عذر نه پکې دغه کړله خاص کر دغه بیمارۍ نه علاوه نو بیا به دا روجې به ټولې بیا د سر نه کېږي. د دې سره سره همدغه سزا 2 میاشتې د روجو سزا دا هغه چا دپاره هم ده چې څوک قتل خطا وکړي. فرض که یو سړي په خطا کې چې ته څوک قتل کړه نو اگر چې د دې خلکو د طرف نه ورته معافي کوم شي په دې کې خو سزا په دې کې هغه چې کوم دیت دی نو دیت په قتل خطا کې نشته دی. خو خدا ده چې که هغه خلک ورته معافي اوم کی او دی په خطا باندې هم په خطا کې دا قتل کړی دی خو 2 میاشتې روجې د لپاره څه دی نیول پکار دی. 2 میاشتې به دی روجې نیسي مسلسل به نیسي ځکه چې دا ډېر غټ جرم کړی دی ډېر لوی جرم یې کړی دی. نو د هغې د وجې نه خبره دا ده چې دی به 2 میاشتې څه کړي روجې به نیسي چې دی بیا په دې کې احتیاط کوي په دې مسله کې. نو دا مسله د زهار وه مسله د زهار وه. یو بل اصطلاح عام طور استعمالي کې ایلا. ایلا په حقیقت کې یو قسم دی ټیک ده خو په اصطلاح کې د ایلا نه مطلب دا دی چې یو خاوند دا خبرو کې چې زه به خپلې ښځې ته 4 میاشتې نه نږدې کېږم 4 میاشتې قسم وکړي چې 4 میاشتې به زه د خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم نو دې ته په شریعت کې ایلا وایي. نو که فرض که په دې 4 میاشتې کې دننه دا سړی د خپلې ښځې ته نږدې شو مجامعات وشو ټیک ده اختلاط د دې په منځ کې وشو نو بیا به دا سړی به طور کفاره به دی 10 مسکینانو ته به 2 ټایمه روټۍ ورکوي. که دغه نه وي نو 10 محتاجو خلکو ته به جوړه جامه کپړې به ورکوي او که فرض که دغه هم نه وي نو یو غلام به څه کړي دا به ازادوي او که د دې طاقت نه لري نو بیا به 3 روجې به چې کوم څه کړي 3 روجې به نیسي. دا د دې ایلا د دې خپل قسم ده ماتولو دا د هغې سره کفاره ده دا د هغې کفاره ده. اوس که فرض که یو سړی قسم وخوري او دا 4 میاشتې تېرې شي نو د 4 میاشتو نه وروسته که فرض که دا د خپلې ښځې ته رجوع ورته وکړه واپسي ورته وکړله نو د ده نه به تپوس او پوښتنه کېږي چې تا دا 4 میاشتې د خپلې ښځې ته نه نږدې کېدې نو ستا اراده څه وه ستا اراده د طلاق وه نو طلاق خو هغې کېږي که د یو اراده وه که د 2 وه که د 3 وه ټیک ده. نو هغه به په دې کې بیا د هغه نه مزید په دې کې به وضاحت او تپوس او پوښتنه په دې کې کېدی شي. نو دقه د څه ویلې کېږي دقې ته ایلا ویلې کېږي ایلا دې ته ایلا ویلې کېږي. خو د ایلا په دغې ټایم کې هم د دغې ښځې نان نفقه سکنا خرچه دا په خاوند باندې ده دا به خاوند څه کوي دا به خاوند خامخا به ورکوي نو دې ته ایلا وایي. قرآن کې د دې تذکره سوره بقره آیت نمبر 226-27 کې شته دی. بله د خلع دې ته ویل کېږي چې ښځه د خپل خاوند نه چې کوم دی طلاق اخلي ښځه د خپل خاوند نه طلاق اخلي د خاوند سره ژوند تېرول نه غواړي نو په دې صورت کې دا ښځه به خپل خاوند ته آفر وکړي ټیک ده چې زه به تعالی څه معاوضه درکړم زه به تعالی څه پیسې درکړم مهر بدل کړم سونه به درکړم او ما څه کړم آزاده کړه. نو که فرض که خاوند دې خبرې ته تیار شو نو دا خپله ښځه په دقې صورت کې دا ښځه د دې خاوند نه طلاق اخیستی شي چې زه ستا سره باقي ژوند نه تېروم
خو په دې کې زبردستی نشته دی چې خامخا به د خاوند به خامخا د ښځه پرېږدي. که فرض که خاوند په دې رضا و نو ټیک ده، خو که فرض که خاوند په دې باندې رضا نه و نو په زور زبردستۍ باندې چې کوم دی دا نشي کېدلی. البته که فرض که داسې صورتونه و چې خاوند وس خپله ښځه نه پرېښودله او مسله داسې سنګینه مسله وه چې د ښځې ته تکلیف دی، مسله دا ورته سره ژوند نه تېروي، مشکلات دي ورته، ټیک ده، د دا رویه ټیک نه ده، یا د نور داسې دي چې الزامات لګوي یا شک کوي یا نور ډېرې خبرې داسې دي، نو که فرض که ښځه وایي چې د دې خبرو د وجې نه زه دته د ده سره باقي نکاح ساتل برقرار نه غواړم او زه د ده نه خوله اخیستل غواړم، نو د ده نه خوله اخیستی شي. ټیک ده، د ده نه خوله اخیستی شي. دې مسئلې ته ویل کېږي خلع، چې خاوند ته عفو وکړي، څه د عوض د معاوضې ورته عفو وکړي او خاوند یې څه کړي، خاوند یې ازاده کړي. د دې سره سره هم د دغې زنانو په دغې مسایلو کې یو مسله د مهر ده. ټیک ده، نو مهر څه ته ویل کېږي؟ مهر په حقیقت کې هغه مال دی چې هغه نارینه زنان ته د نکاح په وخت کې ورکوي، د هغې سره د واده دپاره ضروري څیز څه دی؟ هغه مهر دی. مهر هغه د دې دپاره دی چې دا به څه ورکوي؟ مهر به دا ورکوي. اوس په دغې مهر کې څومره مهر ورکول پکار دي؟ نو کم از کم 10 درهم یا 10 دینار چې کم د امام صاحب کم قول دی، وینا ده چې کم از کم 10 درهمه، کم از کم 10 درهمه او زیات نه زیات د هغې څه حد نشته دی چې څومره مهر هغې ورکو. د جبیریه رضی الله تعالی د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې کوم د نجاشي د طرف نه د هغه رسول الله سلم چې کومه نکاح شوې وه، نو په هغې کې هغه چې کوم مهر ادا کړی دی رسول الله سلم د طرف نه چې کوم مهر ادا کړی دی، نو هغه په دې ټولو بیبیانو کې د ټول نه څه سیوا و، د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مهر د ټول نه سیوا و. دا 400 دینار نجاشي د خپل طرف نه دار کړی دی، او دا 400 دینار چې کوم دی دا سره د مهر د چا دپاره؟ د دې دپاره. نو زیات نه زیات حد پکې نشته دی، او د کم از کم حد څه دی هغه پکې دغه دی، کم از کم حد دا پکې دغه دی. د هغې سره سره د رسول الله سلم چې کومې بیبیانې دي، نو هغه بیبیانو ته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهر چې ورکړی و، نو په هغې کې اوسطن مهر، اوسطن ایوریج چې د ټولو بیبیانو کم مهرونه واچي، نو هغه وایي چې 500 تولې چاندي، 500 تولې چاندي دا د دې څو دا د دې مهرو د هر یو بیبي دا څو دا د هغې مهرو دا د هغې مهرو. ټیک ده، نو کم از کم دومره او زیات نه زیات د هغې کې حد نشته دی. د هغې سره سره یو بله مسله پکې د مهر مثل ده. مهر مثل هغه مهر ته ویل کېږي، مهر مثل هغه مهر ته ویل کېږي چې خاوند خپلې ښځې ته سره نکاح وکړي، نکاح وکړي، واده ورسره وکړي، او په دغه کې دي مهر چې کوم دی د مهر تعین ونه کړي یا مهر ورنه کړي، مهر ورنه کړي. نو په دغې صورت کې چې کله د خاوند د خپلې ښځې ته د دې په منځ کې اختلاف رالی او خبره طلاق ته لاړه، نو په دې صورت کې به د خاوند د خپلې ښځې له مهر مثل ورکوي. مهر مثل مطلب دا چې د دې ښځې په خاندان کې چې څوک فرض که د دې خویندې مخکې واده شوي دي، یا د تره لوڼه یا د ماما لوڼه واده شوي دي، او هغه د دې سره په صورت او په سیرت او په ډېرو خبرو کې یو شان دي، نو د هغې ته چې څومره مهر و، نو هغه مهر به د دې هم بیا کېږي. نو که لږو لږو که ډېرو نو ډېر، نو دا پکې مهر مثل دی. بل پکې یو مهر بل دی چې هغې ته مهر معجل وایي. معجل، معجل د جلتۍ نه دی چې په هغه وخت باندې کم ادا شي فورا ادایګي وشي، هغې ته مهر معجل وایي. او دویم دی مهر مؤجل، میم واو جیم لام، مؤجل. مؤجل دا دی چې هغه څه موده پس چې کم دی کم مهر څه شي ادا کړلی شي، نو دې ته مهر مؤجل وایي. نو معجل په عین سره، معجل معنا جلدي او مؤجل معنا په هغې کې تاخیر او وروستوالی. سورة النساء کې او دغه رنګې سوره ال عمران کې په دې مهر او په دې سونو باندې تفصیلي بحث سره موجود دی. څه صورتونه داسې دي چې په هغې کې به خاوند د خپلې ښځې ته پوره مهر ورکوي، چې کله د دې په منځ کې طلاق رالی، ښځې او خاوند نکاح وکړله، د یو بل سره ژوند تېر کو، اختلاط یې وشو، او بیا نکاح چې کوم دی دې طلاق یې ورکو، خاوند طلاق ورکو، نو په دې صورت کې به ټول مهر زنانه ته ورکولی کېږي، ټول مهر به زنانه ته ورکولی کېږي. بل هغه صورت دی چې په هغې کې زنانه او د نارینه په منځ کې نکاح شوي ده خو اختلاط نه دی شوی،
نکاح شوې ده خو اختلاط هغه نه دی شوی. نو که په دغه صورت کې د خاوند د خپلې ښځې له طلاق ورکوي نو دا به څه کوي نیم مهر به ورکوي. څه به ورکوي؟ نیم مهر به ورکوي. ټیک ده، نیم مهر به ورکوي. نیم مهر دا به ورکوي. نو دا خبره خو پکې د مهر وه، اگر چې فقه کې په دې باندې تفصیلي بحثونه موجود دي، خو مختصر دا ده چې د دې دا انټروډکشن تعریفونه تاسو وپېژنئ. که فرض که پیپر کې د دې نه څه راشي نو چې هغه تاسو ته تاسو ته یاد دي بیا. بله مسله د طلاقو ده. نو طلاق عام طور خاوند طلاق ورکوي چاته؟ ښځې ته طلاق ورکوي. ټیک ده، خاوند ښځې ته طلاق ورکوي. اگر چې په یورپي ممالکو کې د ښځې سره هم د اختیار شته دی چې هغه خپل خاوند ته څه ورکړي؟ طلاق ورکړي. خو بهرحال طلاق په حلالو څیزونو کې د الله تعالی په نظم باندې د ټولو نه ناخوښه عمل دی. ناخوښه څیز د الله تعالی په نظم باندې ابغض المباحات ورته ویل کېږي، چې کوم مباح کارونه دي په هغې کې د ټولو نه قبیح فعل چې هغه حلال هم دی خو الله تعالی د هغې خوښ کړی نه دی، هغې ته طلاق وایي. څه ورته وایي؟ طلاق ورته وایي. د طلاقو یو 3 اقسام دي. یو ته ویل کېږي طلاق احسن. طلاق احسن د هغه طلاق دی چې کوم یو خاوند د خپلې ښځې ته طلاق ورکړي او ورته ووایي چې ته په ما منې په یو طلاق باندې صحیح طلاق ای، او بیا په دغې طهر کې په دغې میاشت کې ورته نږدې نه شي، په دویمه میاشت کې ورته هم نږدې نه شي، او په دریمه کې ورته هم نږدې نه شي، خو نور طلاقونه ونه کړي، صرف دغه یو طلاق، او په دغه یو طلاق باندې د ښځه د دې خاوند د نکاح نه څه شي؟ ختمه شي. دې ته طلاق احسن وایي. یعنې دا به طلاقونو کې د ټولو نه ښایسته طلاق طلاق احسن دی چې په یو طلاق باندې ښځه شوله د آزاده شوله. دویم دی طلاق حسن. نو طلاق حسن هغې طلاق ته وایي چې کله خاوند خپلې ښځې ته په یو طهر کې په یو میاشت کې یو طلاق ورکړي، بیا ورته نږدې نه شي، په دویمه میاشت کې بل طلاق ورکړي او نږدې ورته نه شي، او په دریمه میاشت کې یو بل طلاق ورکړي او نږدې ورته نه شي، او د خپله ښځه په دې طریقې باندې د خپل نکاح نه څه کړي؟ آزاده کړي او ختمه کړي. دې ته طلاق حسن وایي. دې ته طلاق حسن وایي. بل دی طلاق بدعي. طلاق بدعي. طلاق بدعي دې ته ویل کېږي چې خاوند خپلې ښځې ته په بیمارۍ کې دا ښځه سره بیماره ده او په دغې بیمارۍ کې 3 طلاق ورته مسلسل ورته ورکړي، نو دې ته طلاق بدعي ورته ویل کېږي. ټیک ده. او دغه طلاق مغلظ هم دي چې کله خاوند خپلې ښځې ته 3 طلاق ووایي، ټیک ده، نو که دا په بیمارۍ کې ده او که په بیمارۍ کې نه ده پاکه ده، نو په 3 صورتونو کې په 2 صورتونو کې به دا ښځه د دې خاوند د نکاح نه څه کړي؟ ختمه به شي. ټیک ده. اوس ستا پکې ځانه مسله چې آیا 3 طلاق په یو مجلس کې په یو موقع کې واقع کېږي که نه واقع کېږي؟ نو ائمه اربعه هم په دې خبره متفق دي د دلایلو په رڼا کې چې 3 طلاق په یو مجلس کې ورکړي او که ځان له ورکړي او که جدا جدا ورکړي، خو دا څه دي؟ 3 طلاق دي. دغه مسله څه ده؟ ټیک ده چې 3 طلاق هغه څه دي؟ 3 طلاق دي. اگر چې بعضې اهل ظواهر هغه د دې خبرې قایل دي چې نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و او دا بیا وروسته دغه مقرر شوي دي. خو بهرحال د صحابه کرامو اجماع هم زموږ دپاره هغه دلیل ده او زموږ دپاره په هغې باندې هم هغه یو اتمام دی، یو دلیل دی، یو حجت دی. نو دا ده چې دغه 3 طلاقه چې کله ورکړی شي نو دا ښځه څه شوله؟ دا ښځه بیا مغلظه شوله، ختمه شوله د اولني خاوند د نکاح نه. اوس دا که دوباره د دې خاوند سره نکاح کوي نو د هغې طریقه دا ده چې دا ښځه به بل دا عدت په تیر کړي چې د عدت نه وروسته به دا بیا د بل خاوند سره نکاح وکړي. د نکاح سره سره دی به اختلاطو کې مجامعات به وشي، نو که د هغې نه وروسته دی دویم خاوند په خپلې مرضۍ باندې پرېښودله، په خپلې مرضۍ طلاق ورکو او بیا عدت تیر کو او د هغې نه وروسته د اولني خاوند سره نکاح کوي نو بیا ټیک ده. خو داسې صورت چې هغې ته حلاله ویلې کېږي چې خاوند ښځې له طلاق 3 ورکړي او بیا وختي طور د بل چا سره نکاح وتړي، ټیک ده، او هغه سره میلاو شي نکاح نه وروسته او بیا عدت تیر کړي، د سره بیا نکاح دوباره وکړي دا اولنی خاوند، نو دې ته حلاله ویل کېږي. د دې حکم هم داسې دی لکه چې دا سره زنا ده او دا حرام کار دی، دا سره دا حرام کار دی. نو په دې مسلو کې چې کوم څه دی احتیاط کول پکار دی. دې ته ویل کېږي طلاق مغلظ، دې ته ویل کېږي، ټیک ده، طلاق مغلظ ورته ویل کېږي. بل دی طلاق کنایي. طلاق کنایي هغه ته ویل کېږي چې هغه په اشاراتو کې خاوند خپلې ښځې له څه ورکړي؟ طلاق ورکړي، ټیک ده. د هغې لپاره ډېر الفاظ کېدی شي چې ته ورته وایې چې لاړ شه د مور کره، ورکه شه دې کمرې ته مه داخلېږه، نفس په موته یو بل ته به نه نږدې کېږو. نو د دې نه
مراد څه دی نو دا خاوند به د دې وضاحت په خپله کوي چې آیا زما د دې نه مراد طلاق دی او که زما د دې نه مراد طلاق نه دی ټیک ده نو که مراد یې طلاق و نو بیا به د طلاق څه کېږي طلاق په واقع کېږي او نو بیا به دې دا تپوس کېږي چې یو طلاق دی غرض و که دوه دی غرض او که درې دی غرض نو دا درې وړه به د دې نه وضاحت په څوک کوي نو وضاحت پې خاوند په خپله کوي وضاحت پې خاوند په خپله باندې کوي ټیک ده نو دغه خو پکې دغه مسله شوله یو پکې مسله د قسم ده قسم د تاکید دپاره د خبرې د مضبوطوا دپاره خلک چې کوم دی قسم څه کوي هغه ذکر کوي د قسم درې اقسام دي قرآن عظیم شان کې ذکر دي سورې مائده کې سری دا ذکر دي یو ته ویل کېږي یمین لغوه یمین لغوه یمین لغوه هر هغه قسم ته ویل کېږي چې هغه یو نارینه یا یو زنانه یو قسم خوري عبس قسم عام طور د دې خلکو د عادت دي چې هغه بې فایدې قسم دی چې د هغې هېڅ فایده نشته دی او نه د دې نه مراد د قسم دی خو بس بار بار دی دا خبره کوي په خوله باندې څه راوړېدلې ده نو دې ته یمین لغوه ویل کېږي یمین لغوه کفاره نشته دی او دا هغه عبس او فضول قسم دی ټیک ده عادتا چې کوم خلک عام طور دغه څه کوي دویم دی یمینی مناقضه یمینی مناقضه یمینی مناقضه یا مناقض هر هغې قسم ته ویل کېږي چې یو انسان دا قسمو کې چې زه به په دې را روانه زمانه کې دا کار به زه کومه او بیا هغه کارونه کی یا دا قسم وخوري چې په دې را روانه زمانه کې به زه دا کار نه کومه ټیک ده او هغه کار یې بیا وکړو نو په دواړو صورتونو کې چې د آینده دور په باره کې دی کومه خبره کوي او خبره یې پوره نه کړله نو دی حانث شو او دی به د دې قسم به څه ورکوي د دې قسم به دی کفاره ورکوي څه به ورکوي کفاره به ورکوي نو صرف په دغې یمین منعقده کې سره کفاره ده لس مسکینانو ته روټۍ ورکول دي یا جوړه جامه ورکول دي او یا څه دي غلام ازادول دي څه دي غلام ازادول دي او که فرض که دغه نه نو د روجو نیولو خبره څه ده روژه پکې هم شته چې دی به څه نیسي روژې به نیسي نو په دې صورتونو کې به دا د دې خپل قسم کفاره به څه کي دا کفاره به پوره کړي کفاره به دې پوره کړي دې ته یمین منعقده ویل کېږي چې پر روان زمانه کې د یو کار د وایي چې دا به کومه او بیا اونکو او یا وایي چې نه کومه او بیا وکړو نو بیا په دې صورت کې به منعقده واقع کېږي